د رمضان المبارک دا میاش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هذا شهر مبارک وی دا میاش ډیر د برکت والا میاشته ځکه زما عزتمندو د برکت مطلب دا دی چې یو خو انسان ته الله رب العزت په دې میاش کې ډیر زیات اجرونه په لږ عمل باندې ورکوي چې کوم په عامو مهي ورځو کې په عامو میاشتو کې چې کوم اجر د ته په مانځه میلاویږي نو هغه د ته په 70 میلاویږي په روژه کې بیا د هغه یو په 70 میلاویږي دغه شان چې کوم دی نو په نوافلو باندې کم ثوابونه چې په عامو میاشتو کې میلاویږي په دې میاشت کې الله رب العزت د ته په هغه عبادت باندې دوچند ثوابونه ورکوي نو ځکه وته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا میاش مبارکه میاش ته د برکتونو والا ده انسان ته الله رب العزت ډیر زیات خیرونه ورکوي د معافی اعلانونه وته کیږي درې عشرې دي پکې الله تعالی ورته نجات ورکوي د اور نه خدا نه همیاشتي دا د انسان د الله تعالی سره په غیر تعلقه او په ناراضګۍ کې تیر شوی نو دا میاش الله رب العزت د خپل مخلوق سره د روغ او د جوړې یو بهترینه میاش ګرځولې الله رب العزت په دې میاش کې د انسان لا ډیر مینه او محبت ورکړي او الله رب العزت د وړوکی عبادت ته ډیر خوشحالي او ډیر اجرونه ورلا ورکړي ډیر خیرونه ورلا ورکړي نو دغه وجه نه وته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او د برکت والا میاش ویلې ده ځکه بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه الابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم نو الله رب العزت په دې میاش کې د انسان د پاره چې کم په د باندې دا روزه پرس کړي ده نو الله ته د جنت دروازې کولاو کړي د جهنم هغه دروازې ورته بندي کړي دي شیطانان ورته اوتړي او به رسول الله مبارک فرمایي وی لیلۃ خیر من الف شهر په دې میاش کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتو نه بهتره ده چې انسان هغه عمومي او عبادت پکې وکړي بل زما عزتمندو الله رب العزت انسان لا طاقت او توفیق ورکړي کده د ځان د الله دی عبادت ته لګ نږدې کړو او د روزه اونې ولا نو دته الله رب العزت ډیره اسانی راوړي په عبادت کې دته خوند او ذوق پیدا کړي صرف روزه بدانې چې د خوراک او د اسکاک نه بدا ځان محفوظ کی د معاملات بر دین او د اسلام او د شریعت موافق نه دا په روزه کې چې کوم د درو کنزل سپکې ویناګانې پرې نه دي دا په روزه کې چې کوم حسد کینه بغض منافقت پرې نه دي نو صرف او صرف د خوراک نه ځان ساتل دا غورا روزه نه ده او نه دا په دغه باندې نجات موندل شي حلال رزق په هغه کې لټه بهترین خبره په هغه کې د شریعت خلاف ژوند بنتی هر یو عمل کې بچ کم دې تزان روزه کې هر یو عمل کې چې کم ستاد دین او د اسلام خلاف دي په هر حالت کې بچ کم دې تزان د ګنا نه ساتي دغه میاش صرف د خوراک او د اسکاک د پابندۍ نه ده د هرې ګناه د پابندۍ میاشت چې ته دې کې ځان اوسات ځان محفوظ
تا به د الله سره تعلق جوړ شي تا ته به الله د هغه نه همیشتو د ګناهونو د عفو اعلان وکړي ستا به د الله رب العزت سره د محبت لاره جوړه شي لاره به د هدایت همواره شي نو په دغه وجه باندې هر حالت کې به د هرې ګناه نه ته ځان ساتي الله به الله رب العزت تا ته په دې روژه باندې چې کوم اجرونه دي کوم ثوابونه دي کوم خیرونه دي الله به درکوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې کوم یو انسان په روژه کې دروغ پرې نه خود منافقت پرې نه خود حسد کینه بغض پرې نه خود نو صرف خوراک نزان بندول صرف د سکاک نزان بندول دا په دغه روژه باندې دا الله د نجات نشي موندل نو د هر شیز نه با ځان ساتي بلکې د ځان نه با هغه ګناهونه دا لري کې سلور خو زه تاسو ته وایم چې دا غټ ګناهونه چې دا خو د روژې نه مخکې انسان په دې بچا کې موجود یو دا لري د والدینو نافرمانی مکمل چې ګوره کدا د سره په روژه کې موجود ونه هغه شته عبادتونه دي نه قبلي د چا سره دی ورانه وه تعلق دیو ختم کړیو چا سره دی جګړه و تا په روژه کې هغه شان وه دا به ختمه کړي محبت به شروع کړي روغه به وکړي د والدینو فرمانبرداري به وکړي دریم د زړه نه به کینه او بغض حسد دا ختم کړي چا د په زړه کې کینه بغض حسدي دا مکمل ختم او سلورم خو هغه اسیم ستا په سکاک بندیدو کې راځي که د مخکې نه شرابي وي د مخکې نه نشایي وي کوشش وکړه چې دا نشه ختم چې بیا روژه کنټرول کړي بیا په روژه کې ته دا نه بانه کې چې یاره زما د نشي کمزوري ده او دماغ مې کار نه کوي او خلکو ته سپکې وي خلکو ته په کور کې کنځلې کې په بچو باندې زیته کې په اولاد باندې زیته کې په ښځه باندې زیته کې نو دغه شیزونو د ځان وساتي دا به د ځان د مخکې ختم او بل په دې میاشت کې به د غریبانانو سره د یتیمانانو سره د مسکینانو سره ډېر زیات مرسته او مدد وکړي څوک هم چې الله رب العزت مال ورکړی دی نو ډېر کوشش وکړي چې هغه د دې میاشتې د اولې روژې نه مخکې د غریب او د مسکین دروازې ته په خپله باندې د روژې هغه ضرورتي سامانونه اور ورسوي ډېر بهترین عمل به یو الله رب العزت ډېر په دې خوشحالي اجر بدل الله پاک درکړي یا روژه ماتې ځان لراوړي کور ته نو د دونه حده پورې کوشش دا وکړه چې ته څونه سیواوالی دا کې په خپل کور کې نو د هغې پابندي چې کوم دی دا وکړه خو د غریب غم ورسره وکړه د محلې د ګاونډ غم ورسره د هغه دپاره خامخا سراوړه اسینه تا ته شربت او تا ته پیکوړی او تا ته غوښې او چرګان او کباب هر څه پراتی او په ګاونډ کې ستا یو غریب او مسکین او هغه چې کوم دی ساده سپین اوبو ته ناست نو د هغې دپاره چې کوم دی ډېر کوشش کوي ځکه چې ستا ګاونډ کې یو سړی هغه ساده اوبو ته ناست دي د هغه مخې ته روټۍ نه وي د هغه مخې ته خوراک نه او تا ته دلته شپېته قسمه سامان پروتي نو په روژه کې هسې د انسان هغه نفس لږه کوشش کوي خو چې کله روژه ماته کې هغه هر څه په ځون پاتې شي نو ډېر کوشش به دا وکړي چې هغه ته به د ګاونډي خیل د یتیم خیل دا به وساتي څوک د مال والی د روژې نه مخکې هغې ته ورسوي کورونو ته او چې څوک
د مال والا داسې نه خو هغه د ټیم روژه ماتې راوړي نو په هغې کې د غریب حصه خامخا کوئ چې الله درنه رضا وي او چې کور ته دې ور ورسوله نو الله رب